کوم موږ دا بیان ورکو نو دا صرف د دې دپاره دی چې د عمرزو د بجلی په مد کې کم کار شوی دی دا ټوټل 2 فیډرې دې وخت کې سټارټ دي او په 3 فیډر باندې کار روان دی مونږ د هغې دپاره د خلکو مختلفو خلکو دعوې وکړې یو وی چې ما دا وکړل بل وی چې ما دا وکړل د هغې د کلیرنس دپاره او د دې خلکو د ذهن د کلیر کولو دپاره مونږ خپله خبره کوو چې دا کم 3 فیډر روان دی دا ټوټل په 9.5 کیلومتره کې دی او د دې لاګت چې دی نو دا تقریبا 24 میلیون یا 24 میلیون د دې ټوټل بالکل جی دا ماما جی څنګه وی چیرمن سی څنګه وی دغه شانته دی دا لاګت دی او دا په 2017 کې افتاب خان د عمرزو د خلکو د پاره مونږ له یو گیفت راکړو د پی کې 57 د پاره نو چې دا نن کوم خلک داوی کوي او یا وی چې مونږ سره ام ان ای هیلپ وکړو یا دلته تحریک انصاف کې چې کوم نوې خلک شامل شوي دي هغوی دا مونږ کړی دی نو مونږ د هغوی د کلیرنس دپاره دا خبره کوو چې دا خالص مخلص قومي وطن پارټۍ دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او دا سکندر حیات خان شیرپو صاحب عمرزو دپاره یو گفت ورکړی چونکې په دې دوران کې حکومت ختم شو نو د هغه حکومت په وجه باندې په دې فیډر باندې کار بند شو نور په دې فیډر باندې 80% کار شوی دی په دې صرف او صرف لین اچولو لین بچاولو خو هغه لین چې دی هغه د ځنګلاتو په وجه باندې چې ځنګلاتو والا را پاڅېدل او هغوی سټیره واغېسته چې دلته زموږ اونې لګېدلې دي نو د هغې د وجې خلک ډېر سفر شو ګینې دا به په دې ګرمۍ کې د دې ګرمۍ د مخکې دا تیار وو که دا خلک پکې انټرسټ وي که متعلقه ام ان ای پکې انټرسټ وي او متعلقه ام پی ای یو ام پی ای دی او د متعلقه ام ان ای دلته حکومت دی خو دوی زنده پیغم چې لکه هغه د پښتو متل دی وي انسان د ځان دپاره په 100% خېږي نو زه وایم چې په کار دا چې د ام ان ای او د ام پی ای صاحب د دې قوم دپاره مې یو پیرې ده سنډا په 100 باندې خېجولې وي نن به موږ په دونه ګرمۍ کې په دونه مشکلاتو کې په دونه تکلیفاتو کې به نه او نه به موږ زه حیران یم چې لکه یو انسان باندې الله پاک دومره فضل وکړي چې هغه د اتو 9 لسیون کونسلو هغه مشر شي او هغه بیا لاړ شي صوبایي اسمبلی کینی او یا دغه شانتې د 15 شپږ کونسلو ام ان ای جوړ شي او هغه لاړ شي په قومي اسمبلی کینی د قومي اسمبلی ممبران چې دي 342 کسان دي ټوټل د غونډ د 2 کروڑو عوامو نمایندګي کوي او هغوی راپاسي هغوی یو معمولي کار دی هغه نشي برابرولی وي په دې ځنګلاتو والا سټی راغېستې ده یا ام پی ای وایي چې یاره په دې ځنګلاتو والا سټی ده او د سټی په وجه باندې دا شي چې دا شي ډیلی دی مهرباني دې وکړي چې لکه څنګه متعلقه ام پی ای وي چې مال دلته موږ سره په دې کې ام ان ای صاحب فضل خان منډه والی نو زه فضل خان ته یو ریکویسټ کوم چې فضل خان ته مهرباني وکړه او دا چې زمونږ ام پی ای صاحب دوی له یو ځان له فیډر منظور کړه د خوندېري او د دې لیجان کلي د دې چندروډاګ د دې یون کونسل دپاره یې فیډر منظور کړه نو کم از کم د عمرزوالو به ترې ځان خلاص شي پرون زمونږ بجلي بنده شوه په 11 بجې په سبا زمونږ بجلي ټیک وه چې دوی ته نه وه سټارټ نو موږ ته بجلي نه سټارټ کېده نو ما بله دم دلته هم دا خبره کړې وه چې لکه په کار دا دی چې کله یو سړی د قوم مشر شي نو هغه د قوم خادم شي هغه بیا د قوم د پاره لګیا وي شپه او ورځ په ځان باندې یو کي د دې دا مطلب نه دی چې ته د قوم خادم شو نو ته د قوم بادشاه شو او بیا چې ستاسو د خوښې ته به هغه کوې نو زه د عمرزو د خلکو او چې کم دې سره ریلیټډ خلک دي د پی کې 57 ملګري د هغوی د کلیرنس دپاره زه دا خبره کوم چې دا فیډر ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب سکندر حیات خان شیرپو صاحب په 22 د 12 میاشتې په 2017 کې منظور کړی د دې ټول میټیریل هر سره راغلی د دې ستنې لګېدلې دي په دې باندې صرف او صرف دغه پاتې دی لین پاتې دی
لین په نه دی چولې شوی دا متعلقه پی ایس او مناسب دی ولګي د خلکو ډېر په مینه باندې ووټ ورکړی دی د خلکو ول ډېر عزت ورکړی دی نو مهرباني دی چې په دې کې صرف دومره کردار ادا کړي او انکول کوشش نه کوي دا مال ګولې دی دا هیڅ چام نه دی لګولې نه دا د پی ای کار نه دا د کمزوري منه کار دی دا مضبوط سړی کار دی او مضبوط سړی چې هغه وخت وغه الحمدلله هغه ابتاب احمد خان شیرپوسی او هغه د عمرزو له گیفت ورکړی دی نو چې تاسو کم از کم د عمرزو د خلکو په دې باندې ذهن کلیر وي چې دا کم فیډر جوړ شوی دی یا روان جوړیږي د دې لاګت هم ماته ته خو د دې ټول ډاکومېنټس هم د موږ سره دي دا هغه ډاکومېنټس چې په کم باندې د فیډر منظور شوی دی او دا چا پیسې هم نه دي چې په دې باندې تاسو خلاص یې دا نه د ام ان ای فند دی نه د ام پی ای فند دی دا د وابډي د ایلار فند دی دا کې باقاعده پدې کې خولي شوی دي شوی دی پدې کې چې دا د ایلار فند دی خو دا د ابتاب خان په ریکمنډیشن او دغه په سفارش باندې شوی دی نو تاسو ته مهرباني وکړئ تاسو چې کم خلک لګیاي او د دې فیډر د ویداری د خلک کوي نو دوی ته وایي چې خیر د موږ ته یو نوی فیډر جوړ کا یا موږ ته د دنیا ټرانسفارمر په کار د موږ ته یو ټرانسفارمر ولګوا نو موږ بس تاسو بیا ومنو یا دلته بوسیده تارونه تللی دي مهرباني وکړئ په هغې کې کار وکړي چې څنګه ځان د پر لګیاي دغه شان د قوم د پر لګیاي شنو کم از کم د قوم خو بس حالت بدل چی کنه او زه د قوم ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې نن کم خلک پرون دلته په دغه د ام پی او دغه په سیټ باندې ناستو او یا نن کم خلک ناستي آیا د هغوی د ورکر څه پوزیشن دی او د هغوی د لیډرانو څه پوزیشن دی هغوی په کم ځای کې ناستي او د هغوی ورکرز په کم ځای کې ناستي زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم اې د عمرزو خلکو که تاسو راپاڅېدئ او تاسو حق ته حق ووې نو الله پاک به زمونږ او ستاسو ملګرتیا وکړي ان شاء الله تعالی په روان وخت کې به مونږ له الله پاک داسې قیادت راکړي چې هغه به عوامو سره 24 غنټې ناست وي د عوامو په خبره باندې عمل کوي او د عوامو کار به د عوامو په درشل باندې کوي دا داویدارې نه دي چې خلک راپاسي او داویدارې دي چې د پردو کارونو دا د سوشل میډیا دور دی یو ماشوم یو دغه سړی چې بیا هغه سره موبایل وي زر راوالي ویډیو کې یاره د دې د پوزیشن دی هغه ارڅ خلکو ته ښکاري چې په ذهن کې دان راځي دا به څنګه ښکاري او هغه یو ماشوم لک راپاسي هغه ښکاري کی نو دا چانه پټه خبرې نه دي ما تاسو له ډیټ هم درکو زه په چیلنج سره وایم چې دا د وابډي فند دی دا د ابتاب خان په ریکمنډیشن باندې شوی دی دا د عمرزو د خلکو د پاره تحفه ده پکارداري پی کې 57 پکارداري چې تاسو دا اپریشیټ کې تاسو قومي وطن پارټي اپریشیټ کې تاسو سکندر خان ته د دې لپاره مبارکي وایي تاسو ملي رهبر ابتاب احمد خان شیرپوسی ته د لپاره مبارکي وایي چې دا کم شوی دی په دې کې د ابتاب خان د کردار دی دا چې کوم خلکو په ټرانسفارمر لګولې دي نن ټرانسفارمر ولګي د ابتاب خان ټرانسفارمر او د ابتاب خان فندونو چې هغه دوی لګول دا نن که تاسو په ایریګیشن کې دا 670 روپۍ لګېدلې دي نو دا د سکندر خان په وجه باندې لګېدلې دي اوس د څوک لګي کنه دا دونه غټ حکومت له تحریک انصاف ولې کار نه کوي ترقیات ولې پټه باندې ولاړ دي په ضلع کې 10 کروڑ روپۍ د بلدیاتو پرتی دي د تیر شوي ویلیج کونسل د خلکو نه پاتې دي څوک ام ان ای وي زه به ځان ته لګوم او ام پی ای وي زه به ځان ته لګوم د هغه نه اتفاقۍ په وجه باندې هغه څه دغه شان پینډینګ پراته دي مهرباني وکړئ زه د منتخب نمایندګانو ته ډېر په ادب سره وایم چې راپاڅئ او د قوم خدمت وکړئ د قوم په تاسو باندې ډېر غټ اعتماد کړی دی نو چې اعتماد باندې وکړو په کار دی تاسو د هغه جواب په ښه کې ورکړئ نه چې په بد کې ورکړئ تاسو ستړي وکړئ نن کرونا راغلی ده لیډر په کار دی چې هغه خپل ورکر سره څنګ په څنګ ولې لیډر غیب دی ورکر لګیا دی کار کوي ورکر منډې تړلی وي نو پرونم ورکر منډې وایي نن چې وبا راغلی هم ورکر منډې وایي لیډر تللی لیډر په شا باندې ناست دی لیډر ورته تپوس نه کوي چې یاره د دې ورکر څه پوزیشن دی د دې ورکر څه حال دی چا سره غم خادي نشته چا سره دغه نشته ورښکاره کېدل نشته د چا تپوس په غم کې نشته غټو خلکو له مبارکول هم ځي غټو خلکو سره ملاویږي غټو خلکو له دعاګانو هم ځي خو وړو خلکو له څوک هم نه ځي غریبانو له څوک هم نه ځي او زمونږ غریبانان بیا هم د دې نه عبرت نه اخلي چې یاره آیا دا لیډر د پلان کې راتلی چې مال نشي راتلی ولې نشي راتلی زما حیثیت دومره دی چې بس به تاله وټ کوم تاله منډې وام تا به کامیابوم تا به یو سټیج ته رسوم بیا به ستا خپله خوښې ته بیا په خپل لار باندې روانې زه خبرې را نږدېږي خو بیا یو پیرې دا ویم چې مونږ دا فیډر
د عمرزو د خلکو لپاره آفتاب خان یو تحفه ورکړې ده، د پی کې 57 لپاره آفتاب خان یو تحفه ورکړې ده. ستاسو د مبارک شي. که کم خلک دا خبرې کوي چې دا ما کړی دا ما کړی دي، ما تاسو له دې مکمل ریکارډ درکو چې تاسو کتی شل بالکل وګورئ. په 2017 کې ما اوس سکندر خان سره خبرې وکړه، هغه مې اول کنفرم کړل، مې چې آیا جی په دې کې ستاسو څومره رول دی؟ هغه وایي چې رول څه ته وایي، دا ټول درڅه کړي مونږ دي، په دې کې د بل چا رول نشته. که متعلقه په هغه سیټینګ ایم پی ای یا هغه سیټینګ هغه وخت چې کوم د چیف منسټر ایډوایزر هغه پکې صرف د یو پوسټمین کار ادا کړی دی. دفتر ته کاغذ یو شو، دفتر نه کاغذ راوړه، بس دومره کردار دی دا. نور چې د هر څه دي نو دا د ملي رهبر آفتاب خان او د سکندر خان د دې پی کې 57 لپاره د دوی مرزو د خلکو لپاره د هغه یو تحفه ورکړې ده. قومي وطن پارټي دا مونږ تاسو ته مبارکي درکو او دیم پیغام ته وایو چې تاسو مخکې شئ. ان شاء الله تعالی قومي وطن پارټي به تاسو سره د عوامو په مسایلو کې څنګ په څنګ ولاړی، چې کم ځای کې زموږ ضرورت وي ان شاء الله تعالی موږ به تاسو ملګرتیا کوو. په ښه کار کې، په بد کار کې نه، په ښه کار کې به ان شاء الله تعالی موږ تاسو سره کلک ولاړ یو. چې کم ځای کې د قوم د پاره یو ضرورت راځي نو موږ به تاسو هراول دسته یو، تاسو سره به ولاړ.